د ټولو نه اول خو تاسو ټولو ته د زړه نه مبارکباد درکوم. تاسو یقین وساتئ چې نن په یو داسې مجلس کې او بیا خصوصاً د داسې علماء کرامو په مجلس کې او صحبت کې تاسو ته رب العالمین د ناستې توفیق درکړه. ډیرو خلکو ته به پته وي چې نن زمونږ کلي او علاقې ته داسې علما راځي، ځکه دا خو تقریبا د میاشت یوې نیمې دوو نه دا خواري او محنت شروع دی چې داسې پروګرام به وي. څومره خواري شوې ده، دې ملګرو څومره محنت کړی دی، خو نن به هم بعضې خلک داسې چې په خپل غفلت کې به مبتلا وي. وخت تیریږي، وخت د چا انتظار نه کوي. زه راغلم دلته کېناستم نو ماته دې مولانا صاحب وایي 15 منټه دي. اوس چې زه را شروع شم تاسو به پوه هم نه شئ، یو 15 منټو به سر خوړلی. وخت لږ دی او کار ډیر دی. ژوند قیمتي دی، نوجوانه ځواني قیمتي ده، د سترګو نظر قیمتي دی، مه ضایع کوه. ځواني قیمتي ده، مه ضایع کوه. ورشه د هغه بیمار نه تپوس وکړه چې د ګردو بیمار دی او په ډایلیسس باندې خپل ژوند تیروي، هغه نه تپوس وکړه وایي ګردې څه ته وایي، صحت څه ته وایي، د چا د سترګو نظر نشته دی هغه نه تپوس وکړه، د چا خپې نشته دی او په دې ځمکه تغړېږي خیاله مې ورته، ورشه هغه نه تپوس وکړه وایي د دې خپو قدر و قیمت څه دی، پته به ولګي. ځواني قیمتي ده، نه د کوره چرته ځم او نه سفر کړم، بې سفره مې غوسیږي لار د عمر، د سکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه، د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي. واده خوشحالي که نه، بس ګاډو ته ختلی دي د مسلمان خور و لور په لارو کوڅو کې، هغه چغې هغه د بې حیایۍ تصویر پیش کوي که نه. که د واده مطلب د رب العالمین خفګان دی، که د زمونږ د خوشحالۍ مطلب د محمد رسول الله د سنتو مخالفت دی، نو په دې واده کې په دې خوشحالۍ کې به څه خیر او برکت وي. زړه کې درد پیدا شي چې دلته په دې سټیج باندې کینو، الله د خوشحالۍ په موقع باندې موږ په کومه موضوع باندې بیان وکړو، الله موږ د دې معاشرې کم غفلت بیان کو. الله نوجوان رانا غفلت طرف ته روان دی، الله زنانه غفلت کې، الله مشران غفلت کې، الله د موجوده دور نوجوان د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی. اے نوجوانا، اے مسلمانا، اے پختونا، سبا بل ورځ ملک الموت سره ملاقات دی که نه، ته ولې نه پوهېږي؟ نو هغه چې واده و خوشحالي پرې راشي نو په ده باندې پیریان راشي، په ځان نه پوهېږي. تاسو ورته خیال کړی یا د پیسو ګېډۍ په لاس کې نیولی او په ډمانو یې شیندي لګیا دی که نه؟ ما ته وایي مولانا صاحب د یوې شپې ډمانو له 8 لاک روپۍ ورکړې. زما زړه کې درد پیدا شو. ما وایي ستا په ګاونډ کې کونډه نشته دی، ستا په ګاونډ کې کوم ضرورتمند بیمار نشته دی، ستا په ګاونډ کې مدرسه نشته دی، په هغې مدرسه کې چېرته مسافر ضرورتمند طلبا نشته دی، ورشه هلته یې خرچ کا، هلته یې خرچ کا. کوم ځای کې چې الله خوشحاله کېږي، محمد رسول الله خوشحاله کېږي، خفه کېږم در باندې. دا مال به ستا دپاره د هلاکت سبب او ذریعه یې که نه، او دا غفلت به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. تاسو داسې ګردونوا کې نظر واچوئ دا څه شی رانه جوړ دي، او د دې نه بعد به زموږ ماحول څه او د دې نه بعد به
په کم ټیم کې موږ خپل الله خوشحاله کړو. موږ ته خو یې موبایلونه په لاس کې راکړل. دا د ټیک ټاک بې حیایي، دا د موبایلونو د سوشل میډیا بدنظري، دا بدنظري، دا بے حیائی، دا دا فیسبکو او دا دا گیمونو نحوست ہے، دا با زمن زندگی بربادی کی، زمن دا دن خراب سازش شروع دے، من تا پتہ نشتا، زمن دا ختم نبوت خراب سازش شروع دے، من تا پتہ نشتا، زمن دا ناموس صحابہ خراب سازش شروع دے، من تا پتہ نشتا، زمن دا خور و لر دا ننگو ناموس دا دفاع خراب سازش شروع دے، داغی دا صادر دا لپٹے و دا برقے خراب سازش شروع دے، من تا پتہ نشتا. اے نوجوانا کنن پا فلسطین دا، کنن پا غزہ دا، کنن پا مسجد اقصا دا، نو سبا پتا دا، من تا وی تاسو رولے دا رولو غنتی جوانتے روی لگ سوچو کا دا رور ولی دا رور ولی بداسی، دا رور ولی بداسی. زمن خو پا دیران جگڑا دا، زمن خو پا پولو پٹی جگڑا دا، زمن خود ماما سرا دا تر سرن لگی، من خود غفلت پا دلدل کے دا گناہونو پا دلدل کی ڈوبی گو روان یو کنا. زو کوشش کوما چی پا مختصر وقت کی دا خپل دردون تاسو سر شریک کم کنا. د زندگی سے مقصد خو پکار دے کنا. او خایمات داسی او بازار چلت زوانی خرسیگی، الت زوانی خرسیگی، دمرا قیمتی زندگی و طول دے موبائل لور کڑی دا. رش سجدوں کی حسن دے، رش عبادت کے حسن دے، رش شپی پا تحجدوں کے حسن دے، رش اللہ سر پا تعلق جوڑولو کے حسن دے، رشد ابو بکر صدیق پا صداقت کے حسن دے، رشد حضرت عمر پا عدالت کے حسن دے، رشد حضرت عثمان پا سخاوت کے حیاء کے حسن دے، رشد حضرت علی پا شجاعت کے حسن دے، رشد حضرت بلال حبشی دا عشق و جنون پا انتہا کے حسن دے، مزد پکے پتبو لگی. اے مسلمانا ستا مقام سرے، ستا مقصد زندگی مقصد سرے. افا حسبتم انما خلقناکم عبسا، تا عبس نہیں. ایحسب الانسان ایترک الصدا، تبیکار نہیں چی رب کائنات ستاد پارا دمر الوے کائنات خور کڑے دے، دمر دنیا پیدا کڑی دا، چرند پرند درند حیوانات نباتات و جمادات پیدا کڑی دی. زمان بخیال ہر سا رب کائنات ستاد پارا پیدا کڑی، خو رب العالمین تزاند پارا پیدا کڑے کنا. اے ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا. کمن سر دشپید تحجد چڑا گانے وے وسم داو یا امور یانو نزیات مینہ کئی کنا. نو کمنگا من سر دا سجدو حسن وے، من سر دا جہاد جذبہ وے، منگا دا اہل تصوف مجلسنو کے ناستلے دا ہوئی پلاس کے لاس کے خودے وے چی ماتا دا زندگی مقصد اخایا ماتا قبر بسنگئی، اخایا ماتا زنکدن دا ملک الموت ملاقات بسنگئی، اخایا ماتا روز محشر پولیسارات بسنگئی. ماں تیارے نوے کڑے، ماں پوئی کا بدی خبر باندے، دعوت تبلیغ ستاوے دا دے مراکزو مطلب سرے، دا سیروزہ چلہ سلور میاشتے دا دے مطلب سرے. مدرسہ کے علماء فقہا اولیاء محدثین مفسرین ناستی. مولانا سے تاسو دلتا سکاوے راشا زماتی زویتا پگڑی پسر کا. مولانا سے دتا شعور اخایا، دتا دل اخایا، دتا اسلام اخایا، دے دراتلن کی دور دا ختم نبوت مجاہد بجوڑی گی انشاءاللہ.
اٹھو صلاح الدین ایوبی کے پرزندو اے نوجوانانو تاسو تاویم زخو با چغو چغو ستڑے شم کنا تاسو تاویما تولا شپالی دا موبائل بد نظری لور کڑی دا او دا بربن بدنونو دا قتلو شوق کلنم پیدا شو مہر واغ ورز دلتا چی بربن بدن گوری لذت حاصلی گی مزہ حاصلی گی کنا وی ورز داسی دا مزہ ون حاصلی گی خواہ اليوم نختم علا افواغهم یا ورز داسی دا پدی جبا و مہر لگی یا ورز داسی دا وتکلمنا ایدیهم او دا اللہ سنہ بخبری کئی یا ورز داسی دا وتشہد ارجلهم خبیبا گوائی کئی سوال در تکوما دا قرآن وینا دا دا رب کائنات وینا دا او یا ورز داسی دا محمد رسول اللہ سرور کائنات ختم المرسلین امام الانبیاء فرمائی یا ورز داسی دا اے ورز داسی دا اے ورز داسی دا سنگلا داسی دا چی دی خلقو بجامین نئی اغسطی بربن بھئی کنا طول شپد موبائل پا بد نظرائی کی تیر شوا کوئی مولانا سیب چارہ باندی سکڑی دی اور رزق میں تنگ دے لاس میں تنگ دے روزگار میں ٹپ ولاڑ دے معاشی بحران دے بچی میں یوبل سر جنگونا کے دیر پریشانی ماحول دے ما توی مولانا سیب خودکشی تا جوڑ شوے یمخوا مورتوی کور کی دا سہری دا منز احتمام شتا دا قرآن عظیم الشان دا تلاوت احتمام شتا نشم بردش کولے دا قرآن عظیم الشان اغا کردونا چی پا قرآن عظیم الشان باندی پروت دی دا موبائل شیشہ دا سکرین شیشہ دا دروازی شیشہ پاکا پا نظر رازی پا قرآن باندی گردونا پروت دی اے مسلمان سچل در باندی شوے دے اٹھو صلاح الدین ایوبی کے پرزندو کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا اٹھو جوانان وطن کفن بردوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا آؤ بھڑک اٹھتے ہیں آتش نمرود کے شغلے انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا نن وخد نن را بیدار شئی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تمام ہوا تھا چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا او یو سوال عاجزی دا او دا سوال کم چی اومنی زمادا عاجزی کلم وعدہ دے کلم خوشحالی دا کلی کی جماعت کے دستار بندی دا کاغد سیروزی جماعت رغلے دے تبلیغ والا رغلے پس پوئی گنا وہی اللہ خالق دے وہی اللہ مالک دے وہی اللہ رازق دے کہ مولانا سیب لگیا دے درس و تدریس کے کنا ورشا ورسرکینا دا اللہ پزاد میں دے قسمی دوی سرا یو لمحہ ناستا دنیا و دا دنیا کی جس دی کنا دینا غرد و بہتر دا کنا وزرد علم جوڑ کا چی اسمان تا ورسے گئے حکمت سراشناشا چی لقمان تا ورسے گئے و علم منور دے منور شولے سمر بختوری چی وارث دا پیغمبر شولے اینن ضرورت دے خواہ دا تقریر و بیان نہ دے وارا پلی خیال چی رغلے و یو غمجن دا دردنو نا ڈک او منصر اخپل دردنو شریک رلخا دیتا تقریر موایا دیتا بیان موایا شکر و باسا دا چاوادہ دے اللہ دی دا دوی خوشحالی نصیب کے اللہ دی دا دوی پا جون کے پا عمر کے وقت جان مال کے برکت وچے چی دا دی غفلت پا ماحول کے دوی علماء را جمع کردی دی غفلت پا ماحول
بلکې دوی قره حافظان مشران د کلي علاقې خپل یاران دوستان رشته داران را جمع کړي دي که نه او په شریکه باندې لګیا دي او قال الله او قال رسول بیانیږي سوال کوما الله څنګه په مینې محبت سره دلته ناست دي د الله خبره اوري مینې سره اوري الله سوال کوما همدغه شانتې په جنت کې ناسته نصیب کا دا دعا م خوښه شوه که د زړه نه ناسې دا دعا به قبلیږي ښه موره په دې خیال باندې چې مولانا صاحب خو به فرقواریت بیانوي مولانا به د یو فرقې پرچار کوي مولانا به چا پسې خبرې کوي مولانا به د چا مخالفت کوي نه من ته زموږ مشران وي چا سره مینه کوي چا سره محبت کوي دا د وفا معیار دی د هغه لاس ونیسئ اللہ سر ملاو کئی علم توحید زمانے میں پھیلانے آئے بچھڑے انسان کو مولا سے ملانے آئے د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي ستا د کفن کپړه بازار ته راغلی ده چېرته په یو تان کې به پرتی او اچانک به هغه دوکاندار په دغه تان باندې قینچي کیدي څه چلو شو اجي صاحب وفات شوی دی مولانا صاحب وفات شوی دی مړه پرون من سره ناسو وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون كل نفس ذائقة الموت وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور كل من عليها فان دا دنیا له العبدا دا خو اسی تماشی دی هیڅ پته نه لګي یو ورځ به د ملک الموت سره ملاقات وشي من کتلی دي به ورله دا زنه په سپینه کپړه باندې تړلي که نه زه وایم ته به مړې ستا ټیک ټاک به خلک ګوري ستا بې حیایي او فحاشي به خلک ګوري اوس که ته په دې ناسته باندې یو سوچ کې نو کیدای شي دا خبره ستا سمجھ ته راشي دا چغې هسې نه دي دا عارضي جذبات نه دي رب کائنات چې کوم حقیقت بیان کړی دی حقیقت دی सब टाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा हकीकत पुलिसरात څومره خوفناک نوم دی یو صراط هلته دی یو صراط دلته دی که په دې صراط باندې سیده لاړې نو هغه صراط آسان دی راځئ د قرآن رهنمایي وان منکم الا واردها کان علی ربک ختما مقضیا یو ورځ داسې ده پولي صراط به وي یو ورځ داسې ده ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا څوک به پرېوځي څوک به پورې وځي ښه وامتازوا اليوم ایها المجرمون مجرمان جدا نیکان جدا یو ورځ داسې ده ووضع الکتاب او ستا عملنامه ستا رجسټر به رب ته مخامخ کېښودل شي ښه او یو ورځ داسې ده ان یوم الفصل کان میقاتا د جدایۍ ورځ او یو ورځ داسې ده لقد احصاهم وعدهم عدا او یو ورځ داسې ده وکلهم آتیه یوم القیامت فردا یو ورځ داسې ده یو به را جمع کېږئ خپل رب ته به مخامخ کېږئ یو ورځ داسې ده ای دا ساګانې همیشه نه دی ثم یمیتکم مړه کېږئ به او بیا مرګم همیشه نه دی ثم یحییکم را ژوندي کېږئ به او بیا ثم الیه ترجعون او یو ورځ داسې ده بیا به خپل رب ته مخامخ کېږئ که نه دا د زندګۍ هغه حقیقت دی دا هغه سبق دی چې موږ نه هیر شوی دی که نه
د پراپرټۍ دفتر کې مصروفه دی، ګیمونو کې مصروفه دی، موبایلونو کې مصروفه دی، څوک بانګیان لوبوي، څوک چرګان لوبوي. او بانګیان او چرګان خو څه کې هغې خو بیا هم دومره نقصان نه کوو. اوس د سوشل میډیا او د فیسبوک په ذریعه چې کومه بربادي روانه ده که نه، زړه کې مې درد پیدا شي چې د هغه بې حیایۍ وضاحت زه په الفاظو کې نشم کولی. د لږو غونتو روپو د خاطره، د لږو غونتې ګفټونو د خاطره، د یو څو روپو د خاطره، د لږ غونتې شهرت د خاطره نن د مسلمان خور او لور په هغه پلیټ فارم باندې ناسته ده. ای خورې ته چې مړه شې که نه، ته چې مړه شې قبر نه خلک څادرې تاو کړي، هغه د کور مشران وارثان د دې تابوت نه او د جنازې د کټ نه ګیر چاپېره ولاړي، ښه ګیر چاپېره ولاړي چې زمونږ په دې مړي باندې د چا نظر ونه لګي، چې خخېږي قبر نه څادرې تاو کړي چې د چا پې نظر ونه لګي. که دې ته غسل ورکوي په پرده کې ورکوي چې د چا پې نظر ونه لګي. په کفن کې ستا کپړې سیوا دي، ستا د حیا خیال کوي. ښه ته چې مونځ کې د سړي غوندې مونځ به نه کوې، د سړي غوندې غوږونو له به ګوتې نه وړې، د سړي غوندې رکوع به نه کوې، سجده به نه کوې، قاعده به نه کوې، ته به صفا مروه کې منډې نه وهې. ستا د حیا فکر دی ورسره. موږ په چغو چغو باندې ستړي شو. موږ د بیبي فاطمې حیا بیانو، د محمد رسول الله لور فاطمه د پرتوک په کپړه باندې دویمه کپړه تاو کړې وه. چا ورته وویل دا ولې؟ وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګي. ناوې چې د کوره وځي په سر باندې ورله قرآن نیولی، او ټول واده په خرافاتو کې، ټول واده په ډولکو باجو کې. بار نه ډولکي مار راوستی دی صاحبه، او په کور کې دننه د زنانو په منځ کې ولاړ دی ولاړ دی. دا د بې حیایۍ انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. ستاسو به دې منځ کې دا ماشومان ناست دي، دوی له تاسو څه سبق ورکوئ؟ تاسو به بل عبدالقادر جیلانی پیدا کړئ او که نه؟ تاسو به بل سلطان صلاح الدین پیدا کړئ او که نه؟ ما چغې کړې، ما وی سلطان صلاح الدین ایوبي را ژوندی شه، را پاسه د دې خپل قبر نه، د دې فتنو په دور کې موږ بل سلطان صلاح الدین نشو پیدا کولی. اخو د ګانو بجانو نه نه دی وزګار، اخو د ټیک ټاکو بې حیایۍ نه نه دی وزګار که نه. وړوکې هلک ملګرو راته ویډیو راولېږلی، مولانا صاحب په دې بیان وکړه. ما وې زه به په څه باندې چغې واما، وړوکې ډېر کم عمره دی، لاړې په سرونو باندې لوپټې واچولې او ګډېږي. سوال درته کوم مه کوه، ما ته وګورئ، زما په څادر باندې اور بل دی، زه به یې مړ کوم او که تماشې به یې کومه. هغې مور ته سوال کوم چې خپل بچی همداسې پرېښی دی، هغې پلار ته سوال کوم چې غټ موبایل یې ورله په لاس کې ورکړی دی، او دا ټیک ټاک او بې حیایي او دا د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی، او دا پلار ورته غږ نه کوي. یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، قو انفسکم. څومره زاری ده، څومره مینت دی، څومره دردونه دي که نه؟ تاسو درد پېژنئ، درد څه ته وایي؟ وایي د دې اور نه خپل بچي وساتئ، خپل اهل و عیال تی وساتئ. داسې اور دی که نه، جس آگ کا ایندھن انسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. په دې کې هر هغه سړی شریک دی چې د لوپټه په سر کړې ده، او هغه دې اپریشیټ کوي، دله حوصله ورکوي. دې چې
تلاوت کی دل حوصله ورکا دے چې قرآن یاد کی دل حوصله ورکا دے چې د ختم نبوت دفاع کی دل حوصله ورکا دتا انعام ورکا دے چې تکبیر اولا سره منس کی دتا انعام ورکا ولی تا ورته په کور کې غټ سکرین لګولې دی غټ موبایل دی په لاس کې ورکړی دی سبا دغه مشر دغه مور موږ ته سوال جوابونه کوي وایي مولانا صاحب دې بچي ته مې نصیحت وکړه موږ سره په خوا کې ناسي د دې سترګو نه د وینو څاڅکي کېږي د بچي د لاسه غمجن دی که نه ما ته وګورئ لخته په شنه کې تاویږي ښه دا چې وچه شي که نه دا چې وچه شي او دا تاویه بیا ماتېږي که نه د ماشوم دی او ستا په لاس کې دی که نه د ده تربیت وکړه د ته جومات وښایه د ته قرآن وښایه د علماو په مجلس کې کېنوه چې خبر شوی راولګېدو خپل پلار یې وویشتو وجه څه وه پلار ورته وی دا ټیک ټاک یې بې حیایي مه کوه وایي ته ما د ټیک ټاکو نه منې کې ته ما د ګیمونو نه منې کې ته ما د خپلو عیاشو دوستانو نه منې کې یو ډزې دې پورته کو تربیت لازمي دی ورکوي بیا دوی له په لاس کې د قرآن ورکوي که نه موږ به کتل سینه پورې به سپاره نیولې وه مولانا صاحب مدرسې ته روان یم د تربیت جنازې وتې دي که نه ګاډي کې روان وم مخکې رانه یو ماشوم ناسو یو مشره ښځه ورسره ناسته وه داسې معلومېده چې مورې ده او تقریبا داسې د 9 کالو 8 کالو 10 کالو یو وړوکی هلک و او موبایل ورسره و د خپلې مور په خوا کې ناست و که نه او هغه فحاشي کتله چې زه تاسو ته نشم ویلی بنګ یو مدرسې ته لاړو امتحان دپاره یو ماشوم نه یو استاذ پوښتنه وکړه وایي زموږ د پیغمبر څه نوم دی ماشوم خاموشه و نو ما هغه مولانا صاحب ته وی تاسو خو وایئ چې دا ماشوم ډېر ذهین دی دله د پیغمبر نامه نه ورځي چې کله وقفه شو برک شو استاذ ورته غصه و وقفې نه بعد به تپوس کومه که ودې نه وې سزا به درکوم ماشوم چې کله واپس راغی نو زم ډېر زیات حیران وم تعجب کې وم ما ترې تپوس کوم بچیه زمونږ د پیغمبر څه نوم دی هغه ماشوم په ژړا شو را شروع شو که نه وایي زموږ د پیغمبر نامه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نو ما یې بچیه د وقفې نه مخکې دې ولې نه وې نو په ژړا شوې مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و او زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلمه د تربیت معیار دومره انتها ته رسېدلی و مور به تربیت کوو نو عبدالقادر جیلانی پیدا شو مور به تربیت کوو نو امام بخاری پیدا شو مور به تربیت کوو نو امام مالک احمد ابن حنبل پیدا شو او چې مور کله نه تربیت پرېښی دی سلطان صلاح الدین په یو جنګ کې د یهودو یو کمانډر محاصره کو او چې کله د هغه نه سر وهو که نه دا سر یې ترې قلم کوو هغه کمانډر سلطان صلاح الدین ته وایي ته خو به ما مړ کې خو زمان نه بعد به من داسې یو مشن چلو که نه چې زمان نه بعد به من داسې مور نه پرېږدو من به هر هغې مور له داسې برین واش وکړو د هغې مور تربیت به داسې کوو که نه چې مور به بیا دومره جرت نه کوي چې بل سلطان صلاح الدین پیدا کړي که نه بله ورځ د یهودو یو نوجوان په بینر باندې لیکلی دي یو پوسټر یې لیکلی دی او داسې یې نیولی دی ښه ما ته وګورئ په هغې باندې یې لیکلي و د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخیری چانس و تاسو مسلمانان بل د علي شیر خدا سیف الله حیدر کرار کرم الله وجهه غوندې بهادر نشئ پیدا کولی څنګه به د دې غفلت په ماحول کې د مسجد اقصا پوښتنه کوې
دوی ماشوم عزت لوټ کې هلته یې وغورځئ چا نه به تپوس کې د دې ګناهونو په دلدل کې دغه خو ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې تېره شوه دی به سل ساري تکبیر اولا وپېژني الصلاة خیر من النوم وی مؤذن آواز کوي الصلاة خیر من النوم ورشه جماعت دی ویران پروت دی ورشه ستا مدرسې ته ضرورت دی څومره علما محتممین حضرات د مدرسې ناظم تعلیمات دارالاقامه موږ سره رابطې کوي تاسو ته پته ده څه وایي وی مولانا صاحب رهایشي طلبه هم کور ته ولېږل د شپې 2 بجې ټلیفون وکړه زړه کې مې درد پیدا شو چې الله دې وخته پاتې شو الله نن زما دین دومره مفلوج دی الله نن زما عالم زما مولانا صاحب زما قاری صاحب نن د خلکو د زکات محتاجه دی نن د خلکو د سرسایه محتاجه دی نن د خلکو د څاروي د سرمنې محتاجه دی نن د زمیندار د عشر محتاجه دی نن د حاجي صاحب پروفیسر صاحب لیکچرر صاحب د زکات محتاجه دی دا زمونږ ستاسو د ایمان امتحان دی که الله وغواړي دا مدرسې د دې غرباو دا غربت به ختم کړي ټیم ختم دی زړه مې غواړي چې ډېر څه درته ووایم ډېر په ښکلي موقع باندې په ښکلي ټیم کې او په ښکلي وخت باندې او په ښکلي ځای کې راجمع یې که نه نن د زړه نه الله ته توبه وباسئ زموږ توبه ده که نه انشاءالله الله ستا حکمونه به منم الله ستا حکمونه به منم الله ستا د نبی محمد رسول الله په سنتو به خپله زندګي تېروم به که نه الله بل مسلمان ته به تکلیف نه ورکومه الله د ختم نبوت د خاطره به د خپل تن من دن قربانوم به که نه انشاءالله الله د اهل فلسطین دپاره چې زما څومره وس دی خپل کوشش به کومه د دې مدارسو د دفاع لپاره تر هغې پورې به زه په تالي کې لوړی مخکته کوم چې خپلې مدرسې کې مې خپلو طلباو له نه یې ورکړي ورکوو به که نه دا مسافر دي دا د دین او اسلام قلاګانې دي د دې فتنو په دور کې به دوی موږ له بل سلطان صلاح الدین راکوي به که نه دوی به بل محمد بن قاسم راکوي به که نه مسجد اقصا پر فدا عمر رواں کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشا کرتے چلو اللہ دے منگو تاسو تا دا عمل کولو توفیق را نصیب کی ابل رزما په دې پېښور کې په یو شادي حال کې بیانو د کمې جینۍ چې واده و ما ته د علماو ملګرو وویل او د هغه جینۍ رونو راته وویل چې مولانا صاحب زمونږ د دې خور ارمان دا دی چې په شادي حال کې به ټول خلق را جمع کیږي او زما په واده کې زما په ولیمه کې به د الله خبرې کیږي نعتخواني به کیږي تقریرونه به کیږي د ختم نبوت خبرې به کیږي زما په واده کې به د بیبي فاطمې د حیا خبرې کیږي د عفت خبرې به کیږي د پاک دامنۍ خبرې به کیږي زما دا ارمان دی که نه او دوی څه وایي تاسو ته پته ده دوی وایي پته نه لګي کوم بې وقوف ویلي دي الله دې دوی ته م هدایت نصیب کړي دوی وایي واده په ډنګه ډونګه مزه کوي ډنګه ډونګه ته دلته ډنګه ډونګه باجې غږوه هلته د فلسطین مسلمان د خپلو وینو زو سره لګیا دی ډوډۍ خوري په کوم اختر کې چې موږ خپلو بچو له جامې او پیزار اخیستل که نه هلته یو پلار د ایرو په ډیران کې د خپل بچي د بدن اندامونه لټول که نه
سحر نه واخله تر ماښامه پورې چرته کې زه د تمې ځای نه مومم ستړی را پرېوځه مه د مور غېږه کې شپې تېرېدو ته کټ پوزی نه مومم نه مو د سر د پاسه سفر شته دی زموږ کورونه کنډر وران پرته دي موږ ظالمانو در په در کړي یو لوښي لرګي په بیابان پرته دي چا کره لاړ شم چا ته وچاړمه په دې ماحول کې خپل پردی نه مومم وړه ماشومه ورغله هغه ته یې سوال کوو مینت یې کوو وایي موږ له یو ټینټ راکړه وایي ما له خوب راغلی دی ستا کور ته دې څوک کاڼی در لړه کړي ته برداشت کړه را بیدار شي بس دی دا د غفلت خوبونه پرېږدئ پرېږدو به که نه انشاءالله پرېږدو به که نه انشاءالله په ما چې فرض و هغه مې کړل ادا د چمن ورله راځي که نه راځي دا د سپرلي خوښه ده ما له ګلونه راکوي او کازغي راکوي ما ورته ونیوه جولۍ دا د مالي خوښه ده ما له ګلونه راکوي او کازغي راکوي ما ورته ونیوه جولۍ دا د مالي خوښه ده زه خو رالم بیان دی او که تقریر دی بس څه چغې مې ووالې زموږ د شیخ صاحب خبره وایي څه پوه شوئ که ما هسې شور جوړ کړی دی زه به لاړ شم صحیح ده ستاسو ګاونډ دی ستاسو علاقه ده دلته یو مصممه اراده وکړئ او بیا دې ځینه اوچت شئ چې الله نن نه بعد به داسې قدم نه اوچتوم چې بل مسلمان ته تکلیف وي دین ته نقصاني اسلام ته نقصاني الله ستا حکمونه به منم ستا د پیغمبر په طریقو به خپل ژوند تېرومه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین جزاکم الله خیرا